باندې خلکو ګورې ډېر تکالیف دی دا دین چې موږ تاسو ته راغلی که نه دا په مذاق سره نه دی راغلی دې پسې شاته ډېر تکالیف دي د ټولو نه زیات تکلیف امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی محترم مسلمانان وروڼو یو مجاهد دی جهاد نه تللی دی د جهاد دی الله د دین د سربلندۍ دپاره تللی دی جهاد کې ورته شهادت میلاو شو شهید شو د اختر شپه راغلې ده د اختر په شپه باندې زنانه راجمع کېږي نکریزې لګوي د دغې مجاهد چې جهاد فی سبیل الله ته تللی دی د دې ماشومه لورکۍ ده دې ماشومې لورکۍ ته دا پته نشته چې زما ابا جان دا په میدان جهاد کې شهید شوی دی دا د الله د دین د سربلندۍ لپاره شهید شوی دی دغه ماشومه دې خپلې مور ته وایي خپلې امي ته وایي خپلې نیا ته وایي وایي دا نکریزې تاسو په لاسونو باندې ولېږدئ زما ابا جان را روان دی زما ابا جان را روان دی محترم زنانم په ژړا شو مور یې په ژړا شوه دې ماشومې غم راتاسه کړو نیا یې په ژړا شوله دا نکریزه په دغه خپل ځای باندې پاتې شول تر سهاره پورې پرته وه دا سکت دی چې دا ورته کوم دین میلاو شوی دې پسې قرباني نشته امام احمد بن حنبل رحمه الله په سپینه ږیره باندې دی په سپینه ږیره باندې سپینې ږیرې دی او دغه د زمانې فتنه راپورته شول د په هره زمانه کې دا فتنې راپورته کېږي امام احمد بن حنبل رحمه الله ته وایي وایي ته دا مه وایه چې قرآن د الله کلام دی د خالق کلام دی دا خبره مه کوه وی دا وایي چې دا د مخلوق کلام دی وینا هذا کلام الله دا د مخلوق کلام دی دا چا کلام دی دا الله کلام دی دا د الله خبرې دي وی د خپلې خبرې نه په قلاره شه کنې سزا به درته میلاو شي وی چې څه قسم سزا ورکوئ لیکن قرآن د مخلوق کتاب نه دی قرآن د خالق کتاب دی راوستو یو میدان ته راوستلو په سپینه ږیره باندې را روان دی الله اکبر په سپینه ږیره باندې را روان دی چې کله وایي دې ته سزا شروع شوله تاریخ لیکي تاریخ وایي چې کله به یې دې له غزار ورکو که نه دا سرمن به یې داسې په شا باندې راته دونه مضبوط غزار به تاریخ لیکي وایي که دا غزار په اتي باندې شوی وی چې مضبوط زناور دی د هغه جسم په جدا شوی وی لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا هم میلاویږي ډېر په زرګاو خلک راجمع شوي دي کوڅه په کوڅه باندې خلک روان دي یو کس د بل نه تپوس کوي هلکه څه چل دی دا خلک روان دي وایي تاسو ته پته نشته امام صاحب ته سزا میلاویږي خلک هم روان شو محترمو عزیزانو چې کله ورله غزار ورکو امام احمد بن حنبل رحمه الله هیڅوک یې نه دی یاد کړی دی چا دې اواز نه دی کړی قرآن تلاوت یې شروع کړی دی غزار میلاویږي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا غزار میلاویږي لا حول ولا قوة الا بالله غزار میلاویږي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین محترم و عزیزانو تر دې پورې چې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چې کله د قرآن په وجه باندې جامع شهادت میلاو شو تاریخ لیکي په جنازه باندې 25 لک مسلمانان برابر څونه 25 لک مسلمان